أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم أو كلاك أويل شديتا لا تفسدوا تاسو فساد مکوي فی الارض پزمککی قالوا وعیدی انما بیشکا نحن مصلحون منگا اصلاح کون کیو الا خبردار انهم بیشک دی هم المفسدون هم دی فساد کون کی دی ولكن لا يشعرون لیکن دی نپوئیگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کلا چویل شدیتا آمنوا ایمان روڑے تاسو کما آمن الناس لکا سنگا چی ایمان روڑے دے خلقو قالوا وعیدی انؤمنو آیا منگا ایمان روڑو کما آمن السفهاء لکا سنگا چیمان روڑ دے کمکلو الا خبردار انہم بیشک دی ہم السفهاء ہم دی کمکل دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی نپوئیگی. دا منافقانو او داغی دا صفات و ذکر شروع پدی آیتونو کے دا منافقانو یو دوا صفتون مزید ذکر کی او غدا چکر دی منافقانو تا نصیحت اکڑیشی وعظ و توکڑیشی دی ویرولی شی نو دی سنجیدہ ندی دیا نصیحت اورینا پائی باندی عمل نکی غور و فکر نکی کدی تویشی چی فساد مکوے پز مکا کی نفاق و منافقت مکوے بدمنی ما پیدا کوے گناہون مکوے واڑول بھی نو پکار خدارے چی دی نصیحت اغستے وے قبول کرے وے نو دی اغفل فساد تا الٹا اصلاح وائی چی منخ فساد نکو منخ دا خلق و منز کے روغ راولو اصلاح راولو خلق یوکو او کدی تاویلشی چی ایمان روڑے دخلی دا داوی پریزے دا زلن ایمان روڑے پخپل ایمان کے خالص و مخلص شے دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پشانتے نو پکار خدای چی دی توبہ استوے او دا زلن ایمان راوڑے وے دکا مومن خو بڑیر نرم وی خبر با اوری او دا کار پا خبر باندی با عمل کی پکار خدای چی دی منلے وے نو دی الٹا مذاق و استہزاء شروع کی او آغا خلق چی آغا معیار دا حق تے چی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دی نا آئیتا کمکل و کمزور خلق وی ایمونگ دا دے کمکلو پشانتی ایمان روڑو چی ادیارو سحیثیت نشتا دے قرآن کریم پا دی مندلیر پا سخت طریقے سر رد کی چی کمکلم دا خلق تے بے وقوفم دک خلق تے خو دی پوئیگی نا پا کمکل توب باندی و نا پا پخپل اغا فساد باندی پوئیگی نا کدی کی شعور وی نا دیو پویشی ہوئے و دا دا بے حس خلق تے دی سر اس قسم احساس نشتا دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کَلَ چی اوے دی شدیتا قرآن کریم داونے چی سوکو توائی چونکہ دیتا دا وینا دیر پیرے شوی دا او پا مختلف طریقوں سر شوی دا. اللہ جل شانہم بار بار نصیحت کی خلقو تا نبی علیہ السلام دیتا نصیحت کردے کل اشارتنو کل کنایتنو کل صراحتنو. نبی علیہ السلام با پا مختلف موقع بانی خطبی ورکولی او پا دا خطباتو کی با نبی علیہ السلام تعلیم و تبلیغ کو
د معاشرې او د خلکو مرضونه به ذکر کولو او دای اصلاح به کوله. نو نبی علیہ السلام هم دی ته بار بار ویلی دي، دا رنګې مؤمنانو مسلمانانو هم دی ته بار بار ویلی دي. بل د دې منافقانو دوستۍ مې مسلمانانو مؤمنانو سره، نو هغوی به هم دی ته کله کله نصیحت کو چې یاره دا تاسو څنګه دورنګي اختیار کړې ده. دلته کې نبی علیہ السلام سر ناسې او هلته کې د نبی علیہ السلام مخالفینو سر ناسې. مشکوکو ځایونو کې تاسو لیدی شئ او تاسو د مشکوکو خلکو سره تعلقات دي، نو مخلص شئ یو طرف ته شئ، نو تاسو خو په هر ځای کې موجود یې. نو دا مؤمنانو مسلمانانو هم دې ته دا نصیحت کړی دی، وصیت یې به ورته کو، چونکې دا کار بار بار شوی دی. نو قرآن کریم قیل مجهوله سیووی چې دې ته وویلی شي او بار بار ورته ویلي شوي دي. او څه ورته ویلي شي؟ لا تفسدو فی الارض. مقوله د قول داره چې په ځمکه کې فساد مه کوئ. فساد او یو اردو لفظ دی، موږ اردو کې فساد استعمالو او پښتو کې یو په عربی کې فساد دی. د اردو د پښتو فساد مختصر دی، بس موږ رواني. په عربی کې په دې کې وسعت دی. عربی کې فساد ویل کېږي خروج الشیء عن حالت الاعتدال، یو څیز چې د اعتدال نه ووتو، هغه چې په کم مزاج او په کم صفت باندې الله تعالی پیدا کړی دی هغه جوړ شوی دی، هغه چې د خپل صفت نه او د خپل مزاج نه ووتو، نو دا فساد دی. نو دې ته چې کله وایي تاسو فساد مه کوئ، انسانان شئ د زناورو کار مه کوئ او د موذي زناورو کارونه مه کوئ. نو په کار خدای چې دې خبره منلې وي، په خپل عمل باندې غور و فکر کړی وي چیرې دا مونږ ته بار بار خلک لګیا دی، نبی علیہ السلام هم لګیا دی، مؤمنان مسلمانان هم مونږ ته لګیا دي. بل د دې په کورونو کې دننه د اکثرو بیبیانې مؤمنانې مسلمانانې وي، د چا زامن نیکان صالحان مؤمنان مسلمانانو، د چا رونه عجیبه الله عجیبه شان دی. د چا به پلار منافق نو زوی به مخلص مؤمنو، د چا به زوی منافق نو پلار به مخلص مؤمنو. سړی او په خپله منافق او بیبي به مخلصه مؤمنه به وه. نو هغوی به ورته وایي چې دا حاجي دا ته څه کوې؟ او کله به ورته ښځې وایي چې سړیه ته کوم دی کې چا سره ناسته پاسته کوې؟ نو دا مختلفو طریقو سره دې ته چې ویلی شو، نو په کار خو دا چې دې لږ په دې باندې غور او فکر کړی په خپل عمل باندې. یو سړی په خپل هم نه پوهېږي، د بل نصیحت هم نه اوري، دې به څنګه پوهه کېږي به؟ آنکس کې نه داند و نه داند کې نه داند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. یو سړی په خپل هم نه پوهېږي او په دې هم نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم او د بل هم نه اوري، نو دا انسان به څنګه نیغه لاره ومومي؟ دی خو به همیشه په جهل مرکب کې پروت وي، یعنې ځان ته به هوښیار او سمجدار او سم وي، حالانکې په لویه کنده کې پروت دی. کم مریض چې په خپل هم خپل علاج نه کي او نورو ته هم د علاج موقع نه ورکړي، دی به څنګه صحت عمومي؟ نو چې دې ته دا دومره طریقو سره وصیت او نصیحت کېږي، نو په کار خو دا دی چې دې خبره منلې وي لا تفسدو فی الارض، فساد مه کوئ په ځمکه کې. قرآن کریم فی الارض وي، دا فساد دومره زیات دی کو او بار بار کو چې ځمکه کې دا فساد خور شوی و. یعنې دا فساد صرف د انسانانو منځ کې نو، بلکې دا په پوره علاقه کې خور شوی و. یا د فی الارض مراد پوره ځمکه ده. نو مطلب دا چې ستاسو دا فساد به ګورئ صرف ستاسو په کورونو کې بني، دا به څلورو طرفونو ته به خور شي او بیا به خامخا دا اثرات به ظاهریږي. او یا د فی الارض نه مراد مدینه منوره ده، چې مدینه منوره کې فساد مه کوئ. او د فساد نه مراد د دې هغه نفاق او ګناهونه دي. کفر، نفاق او ګناهونه د دې نه لوی فساد په دنیا کې بل نشته دی. اسلام او دای تعلیمات دا امن و امان دی. نو دا کفر او نفاق پریږدئ او یا دا چې ستاسو د کفر او د نفاق او د لویو ګناهونو د وجې نه به الله تعالی به قحط راولي، عذابونه به راځي، بیا قسمه قسم بیماری ازمایښونه به راځي او سبب به تاسو یې. نو دغه
فساد د الله له طرف نه چې راځي په تاسو باندې د هغې سبب مه ګرځئ، او کله چې عمومي عذاب راځي نو بیا پکې ټول سوځي، بیا پکې وچ او لامده او غونډ پکې بیا سوځي. بخاري شریف کې روایت دی د قیامت نه مخکې به څه خلک به د خانه کعبې د نړولو دپاره روان شي او لوی لښکر به وي. نو نبی علیه السلام یخسف باولهم و آخرهم، دی چې کله بیدا مقام ته ورسي نو دی به د اول نه تر اخره پورې به غرق شي. نو یو طرف به یو ځای کې بل طرف به بل ځای کې، نو ټوله علاقه به غرق شي. عایشې رضی الله تعالی عنها تپوس وکړو چې حضرت دې کې خو به ډېر خلک بې ګناه به هم پکې منځ کې راشي، لکه چې پوره ځمکه غرقېږي د دې نه تر هغه ځای پورې، نو لښکر غل کول پکار نو منځ کې پکې ډېر آبادي به وي، ماشومان به وي، زنانه به وي، بې ګناه خلک به وي او پکې هم غرق شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام او غرق خو به شي، خو سبا قیامت کې به هر یو په خپل نیت باندې او بیا پاسي به چې کم یو د خانه کعبې د نړولو په اراده باندې تللی دی نو هغه خو په عذاب کې به پاسي، او چې کم یو بې ګناه دی او په خپل کور کې اوسېدو عذاب د بر نه راغی دی غرق شو، نو دی به عذاب یافته بني دی او په خپل نیت باندې پاسي. دین دا معلومه شوه چې کله د بر نه عمومي آفت او عذاب راځي نو مرګ خو ټولو له راشي، خو مرګ بویا د چا مرګ د عذاب او د کفر او د ګناهونو وي، او د چا مرګ بیا د شهادت شي پکې، او سبا قیامت کې به خلک ټول یو شانتې به نه پاسي، هر یو به د خپل عمل او د خپل نیت مطابق به پاسي. نو ستاسو دا نفاق او ګناهونه به ځمکه کې فساد خور کړي، او د هغې د وجې نه به بر نه به عذابونه به راشي او تکالیف او قحط او غیره به راځي. قالو دی وایي انما نحن مصلحون، دی جواب کې څه وایي انما نحن مصلحون، دی صرف داونه چې انا مصلحون چې بېشکه موږ اصلاح کوونکي یو، دی د نر زامنو تاکیدات راوستلو، انما تاکید د پر راځي، او بیا نحنو مطلب دا دی صرف او صرف مونږ اصلاح کوونکي یو. په مدینه منوره کې که اصلاح والا خلق دی نغه صرف او صرف مونږ یو، نو حصر پیدا کو چې مونږ اصلاح کوونکي یو په دې سره. یعنی که مونږ کافرانو له زو راځو، که مونږ اهل کتابو له زو راځو، نو زموږ مقصود د نبی علیه السلام د مؤمنانو مسلمانانو او د اهل کتابو منځ کې صلح راوستل دي، روغه راوستل دي. مونږ خو دواړه فریقین یو ځای کول غواړو چې د مدینې منورې امن و امان خراب نشي، مونږ په دې سره اصلاح کو، روغه راولو. او یا دا چې تاسو کوم خبرو ته وي فساد وای، دا خو اصلاح ده، زمونږ دا نفاق او زمونږ دا کفر او زمونږ دا عمل تاسو ته فساد ښکاري، حالانکې دا خو اصلاح ده او فساد نه دی. او دې ته دې فساد ته اصلاح ولې وایي؟ ځکه قرآن مخکې فی قلوبهم مرضون، د دې په زړونو کې مرض دی او د مرض د وجې نه د خولې خوند خراب شوی دی، او دې ته خپل فساد او هغه عین اصلاح ورته ښکاري. او داسې وشي چې کله انسان په ګناهونو کې د حد نه ووړي نو بیا انسان ته د ښه او بد او د حق او د باطلو د هغې پته نه لګي، بلکې الټا فساد ورته اصلاح ښکاري، کفر ورته د ایمان په درجه کې ښکاري. لکه څنګه چې فرعون د ټول نه لوی فسادي انسان هغه فرعون دی، کم ظلمونه او کم زیاتی هغه کولو، او الټا موسی علیه السلام ته فسادي وی دی راغلی دی لیظهر فی الارض الفساد، وی موسی علیه السلام په ځمکه کې فساد پیدا کی. د ټول نه لوی فسادي انسان په خپله چې دی هغه موسی علیه السلام ته فسادي وي، حالانکې موسی علیه السلام څه وایي؟ خلق د خپلې بندګۍ نه وباسه، دا ستا بندګان هونې ته ورته په زوره په دې باندې بندګي کوي. بني اسرائیل آزاد کا چې دی خپل علاقو ته لړ شي، دا حق مطالبه ده. هر انسان الله آزاد پیدا کړی، تا غلامان کړي دي، زیاتې پکې ټیکسونه دې پې لګولي دي، نو دعوه خو ښه ده، خبره خو ښه ده، خو هغه ته دا فساد ښکاري. نو دې منافقانو ته ما خپل فساد اصلاح ښکارېده. د دې وجې نه کله چې الله جل شانو د انسان نه خفه شي او ناراضه شي، د انسان نه بیا عقل واخلي، او چې عقل ته والي بیا انسان ته د فساد او د اصلاح پته نه لګي. قرآن کریم رد کی په دې خبره، دی په ډېر تاکیدات وروړو چې اصلاح صرف او صرف مونږ کو. نو قرآن کریم ډېر په کامل طریقې سره رد کی، الا انهم هم المفسدون،
دی په خپل خبره کې 2 تاکیدات راوړو، انما او نحنو. قرآن کریم 4 تاکیدات راوړو او د دې هغه دعوا هغه بالکل ختم کړ د ویخه. الا خبردار، دا یو تاکید دی. ان بشکا دا دویم شو، او دا هم دا دریمو، او بیا ورپسې هم دا 4 او المفسدون معرفه ده. نو 4 تاکیدات قرآن وړو چې ګوره وورې دا خبره دا فسادیان دي، که په ځمکه کې فسادیان دي دل واړې دا منافقان دي. الا خبردار، انهم بشک دوی هم المفسدون، هم دی فساد کوونکي دي، هم دی رواني کوونکي دي، ولکن لا یشعرون، لیکن دی تخفل فساد نخکاری. د دې د خولې خوند خراب شوی دی، د سترګو نظر یې خراب دی، ولکن لا یشعرون، لیکن دی پوهیږي نه. شعور احساس ته ویل کیږي، دا د زناورو نم پریوتې خلق دی، دا پشان د جماداتو دی، بے حس خلق دی، نا خپل فساد وته نخکاری. قرآن کریم ولکن لا یشعرون سره دی د حیواناتو نم ښکته وغورځولو. حیوان سره احساس وی، شعور وی، او دی سره دغه احساس او شعور نشته چې خپل فساد ته اصلاح وایي. دویم، پیدا قیل لهم، او کله چې ویل شي دی ته، کله چې بیا دی ته وصیت وکړی شي، نصیحت ورته وکړی شي چې آمنو ایمان نه وړئ. یعنی ایمان خو تاسو ایمان کوئ چې موږ ایمان نه وړئ، لیکن دا خو ایمان نه، خو د خولې خبرې دي، د زړه نه ایمان نه وړئ. آمنو ایمان نه وړئ. تفسیر خازن وی اخلصو فی ایمانکم. آمنو یعنی په خپل ایمان کې خالص او مخلص شئ. کما آمن الناسو، او څنګه ایمانو، لکه څنګه چې ایمان دروړی دی خلکو. الناس معرفه ده، خلق وی تاسو په خپل مې خو نه، چې کم معیار د حق دی چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دي، د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په شان ایمان نوړي. او تاریخ دمشق، امام ابن عساکر په تاریخ دمشق دا روایت را نقل کړی دی، د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول را نقل کړی دی. وی کما آمن الناس مراد کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم. وی لکه څنګه چې دې 4 حضراتو ایمان ناوړی، دک شانت ایمان نوړی. د دې 4 حضراتو ایمان، وفاداری او په حق باندې کېدلو او د نبی علیہ السلام ملګرتیا، دا د انوار او د سپوږمۍ په شانتي واضح او ظاهر وه. یعنی دا هر چاته پته وه چې د نبی علیہ السلام سره ډیر زیات وفادار خلک دا 4 دي. نورم بلا حضراتو ټول انصار او مهاجرینو پر دې 4 ملګرتیا ډیره زیاته واضحه وه. دې دغه 4 په شانتي مخلص شي، وفادار شي نبی علیہ السلام سره. کما آمن الناسو، لکه څنګه چې ایمان وروړی د خلکو، یعنی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم. او تفسیر کشاف ولوی وی د الناس نه مراد هر هغه انسان دی چې دا کامل فی الانسانیت وی. الناس الکاملون فی الانسانیت، هر هغه انسانو چې هغه په انسانیت کې کمال ته رسیدلی دی. انسان د صفاتو نوم دی، انسان د 2 سترګو د 2 خپو د ډانچې نوم نه دی، دا هو ډانچه. انسان هو د معنوي صفاتو نوم دی چې پای سره د انسان او د حیوان منځ کې فرق کیږي. نو تاسو حیوانیت شروع کړی دی، انسانیت په ځان کې راولي او د انسانانو په شانتي ایمان نوړي. کما آمن الناسو، لکه څنګه چې ایمان وروړی دی مهاجرین او انصارو. الناس کا الف لام معهود، یعنی مخلص مؤمنان شئ تاسو مو. دې څه جواب ورکړي؟ قالو دی وایي انؤمنو، آیا مونږ ایمان راوړو. انؤمنو کې دا حمزه استفهام ده او د انکار دپاره، یعنی لا نؤمنو، مونږ ایمان نه راوړو. که تاسو مونږ ته هر څه وایه مونږ ایمان نه راوړو. کما آمن السفهاء، لکه څنګه چې ایمان راوړی دی کمکلو. سفها جمع د سفیه ده، او سفیه کمزوري رای ته وایي، کمکل ته وایي چې رای کمزوري وي، ناسمج ته ویل کیږي. عرب وی زمام سفیهنو،
دا ساروی چې کله تاویږي او تاویږي دا پړې تاو کی او په دې پړې کې غوټې پیدا شي دا لکه عربي زمام سفیح نو وی دا پړې تاو شوی دی مطلب ناهمواري پکې راشي. نو دارنګې په صفاحت کې ناهمواري کمزوري بیکاره کېدلو دا معنی پکې پرتی دي. عربي تصفحت الريح الشجره کله چې دا ونه ډیره زیاته ووړي راوړي د هوا د وجې نه نو کږه شي یو طرف ته غني غني دا وخت عربي تصفحت الريح الشجره. نو په صفاحت کې او په صفیح کې کمزوري کېدلو بیکاره کېدلو سپکېدل معنا پرته ده. دی اشاره وکړه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم طرف ته چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کمکل خلق دي دا زیرای نه دي دا سمجھدار نه دي. نو آیا موږ د صحابه د کمکلو په شان ایمان وروړو؟ دی خپل ځان ته خيار سمجھدار او زیرک او دوراندیشو ځان ته دا نسبتونه کولو او صحابه کرام ته ناسمج او کمکلو او دا دې کمزوري حدیث سبا فکر نشته دي. دی صحابه کرام ته کمکل ولې وي؟ یو وجه دار کشاف لیکلی دا چونکه شورو کې غربت ډیر زیاتو صحابه کرام کمزوري او غریبانانو او دی مالدارو. نو دیوی چې صحابه کرامو کې څوک مالدار انسان نشتا. دوی موجوده چې اکثر پکې غلامان پکې ډیر زیات راغلیو داغي د وجنه او دریم دا چې لا استحکام پورا نو راغلی او د مستحکمو د مخکنه. نو دیوی چې دی سره سبا غم نشته دی کله ګونته کې حالات بیا بدی سکی دی خپل حفاظت څنګه وکي. او دا شان خبره بالکل د نوح علیه السلام قوم د نوح علیه السلام د ملګرو بارکه کړي وا ما نراکت تباک الذين هم اراذلنا بادي الرأي. نوح علیه السلام ته موږ ستاسو تابعداري وکړو ستاسو د ناس پاس خلک ټول کسبګر دي بیکار دي کمزوري خلک ته در دنیا همیشه طریقه را روانه ده چونکه د پیغمبر لومبني ملګری اکثر کمزوري وي غریبانان وي فقرا وي. نو دیم وی چې دا ټول کما کدي څخه څوک سمجھدار انسان او خيار پدې کې نشته دي. کما امن السفهاء لکه څنګه چې ایمان وروړي دي کمکلو. نو قران کریم جواب کې دا انؤمن کما امن السفهاء دا دې د نبی اسلام مخکې نو ویلي او نه پډک مجلس کې دا ویلو دا دومره بهادر خلق نو چې دا مخامخ ویل شوي. کما انؤمن کما امن السفهاء دی مؤمنان ته کما کلی او مؤمنانو مخکې دا خبره کوله دا دونه ولې بهادر خلق وسو. دا خبره بدی خپل منځ کې کوله چې کله خپل کې واځي بشو موږ ته مؤمنانو چې ایمان نوړي او د خلکو په شان صحابه کرام په شان ایمان نوړي وي صحابه کرام هو کما کل خلق ته. نو دا دی په خپل منځ کې دا خبره وکولې او یا دا خبره دی پړه کې پرته وا قران کریم خبره ظاهر کړه او یا دا چې دا خبره دی د کمزور مؤمنانو مسلمانانو مخکې کړي وا چې کم کمزوري وو نو دا غي مخکې دا خبره کړي یا دی په کورونو کې دا خبره کړي دا د خپل زامنو مخکې د بیبيانو مخکې او خبره بیا بار راوته راخاره شوې ده. الا خبردار انهم بشکدی دلته کې مراد کی په سلورو طریقو سره دی مؤمنانو مسلمانانو ته کمکل وای خبردار انهم بشکدی هم السفهاء هم دی کمکل دی ولكن لا يعلمون لیکن دی پویږي نه چې انهم هم السفهاء دې ته خپل کمکل توب نخکاری خپل ناسمجي وته نخکاری دنیا دا معمولی نفع معمولی فائدې اثر کړی دا او د آخرت اغلوې نه په پریخو دا اغلوې خساره او نقصان واغستو او دې ته صحابه کرام کمکل خکاری ولكن لا يعلمون لیکن دی پویږي نه دلته لا يعلمون او مخکې لا يشعرون وي لکه مخکې خبر د فساد وا او فساد یو داسې سیده چې هغه انسان ته پسترګو مخکاری په حواس سره معلومیږي او دی په دغه فساد نه پوهیږي نو قران کریم لا يشعرون وي او دلته کې د ایمان خبره وا او ایمان په نظر پسترګو نه ښکاری ایمان عقلن ښکاری عقل سره تعلق ساتي او چونکه دا خبره لګونته کې علم غواړي نو دغه قران کریم ولا يعلمون وي
دی سر علم نشته که علم وسروي دی ته صحابه کرام رضی الله عنهم ابو تا کمکل نخکاری دلو او کلا چې ویل شي دی تا فساد مکوي پزمکه کې وای دی بشک مونږه اصلاح کوونکیو خبردار یقینا هم دی فساد کوونکی دي لیکن دی نه پوهیږي او کلا چې ویل شي دی تا ایمان وروړې لکه څنګه چې ایمان وروړې د خلکو وای دی آیا مونږه ایمان وروړو لکه څنګه چې ایمان وروړې کمکلو خبردار بشک هم دی کمکل دي لیکن دی نه پوهیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وإذا لقوا الذين آمنوا او کلا چې دی ملاقاتو کی آکسانو سره چې ایمان راوړی دی قالوا وای دی آمنا ایمان راوړی دی مونږه وَإِذَا خَلَوْا او کلا چې دی یوازې شي الی شیاطینهم خپلو شیطانانو سره قالوا وای دی انا معکم بشک مونږه تاسو سره یو انما نحن مستهزئون بشک مونږه ټوکی کوونکیو مؤمنانو پورې الله یستهزئ بهم اللہ تعالیٰ ٹوکی کوي دی پوری ویمدهم او مهلت ور کوي دی تا فی طغیانهم پسرکشی د دی کی یا مهون پداسی حال کی چی دی حیرانوی اولئک الذین دا آکسان دی اشتروا الضلالتا چی دی واغستل گمراہی بالهدى فبدل هدایت کی فما ربحت پس نفع نکڑلا پس فیدو نکڑلا تجارتهم تجارت ددی وما كانوا مهتدین او نو دی نیغلار مندن کی پدی آیتون کی د منافقانو یو بل صفت و خرابی بیانی چې دا منافقان دورنګي کی دی چې کله مؤمنان و مسلمانان سره یوځای شي ناغي مطمئن کی او دروغ ویناګانې ورته کی چې مونږ تاسو سره یو مونږ مؤمنان یو مونږ په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی دی او چې کله خپلو کافرانو سره مشرانو سره سردارانو سره یوځای شي نو بیا هغوی مطمئن کی هغوی ته قسمونه خوري چې مونږ ولې کلک تاسو سره یو دا مومنانو سر چې مونږ ملاویږو یا دې څه وجوهات دي نه دې هېڅ مذهب نشته نه پکې استقامت شته او نه یې خپل ذهن او فکر شته هر چا سره د هغوی مطابق رویه ساتي هر څوک خوشحاله ساتي خپل دشمن او خپل دوست ټول مطمئن کی یعنی چالباز دي او چاپلوسی کی او خوشامدی کی مومنانم خوشحاله ساتي کافرانم خوشحاله ساتي نو دی دورنګي اختیاري او دروغ وایي یاره موقع باندې او الټه دا خبره کوي چې موږ مؤمنانو مسلمانانو نبی علیه السلام پورې ټوکې ټکالې او استهزا کو الله جل شانه به طور سزا دی سره ټوکې کی او دی له سزا ورکړي او دی ته مهلت ورکړي خو دی پوهېږي نه قرآن کریم دی او سودا وکړه او تجارت وکړو دی گمراهي واغسته او هدایت خرڅ کو دا هدایت تمامی موقع دی تا موجود وی پیغمبر شته دی هدایت موجود دی وحی شته دی قرآن شته کدی اغستل واړي اغستی شي که ایمان روړل واړي موقع شته خو دی دا موقع ضایع کړل او هدایت پرېښود او ګمراهي واغسته نو عام طور په تجارت کې خلک ګټه کی چې سرمایه محفوظ شي او نفع مو شي
نو دی خو نفس کوي چې سرمایه نه املاس ویندو، هغه سرمایه هم د لاسو نه لړه، نو ډېره غټه خساره او ډېر غټ نقصان دی وکړو په دنیا کې مو په آخرت کې مو. وإذا لقوا الذین آمنوا، کله چې دا منافقان ملاقات وکړي، لقو معنا ملاقات کول ملاوېدلو، وإذا لقوا الذین آمنوا کله چې دی ملاقات وکړي هغه کسانو سره چې ایمان وروړی دی. ابن عباس رضی الله عنهما هغه د الذین آمنون مراد ابو بکر او دا ملګری اخلي، یعنی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره ملاقات وي. ملاقات عام طور باندې اتفاقن کیږي، یعنی دی به د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د میلاوېدو لپاره به نتلو چې ته په لاره کې به اتفاقن ملاقات شو، دی به د بل کار د پار روان و، هلته کې به یو صحابي سره به ملاقات شو، ورنه دی به کوشش نه کو چې موږ د قصدن صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره میلو شو، ځکه دی غلو او غل سړی همیشه پټ ګرځي، نو دی خو به دا کوشش نه کو چې موږ د نبی علیه السلام سره فیس ټو فیس میلو شو او موقع د میلو شو موږ سره خبرې وکړو یا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره. نو که چېرې دی کله اتفاقا ملاقات به وشو نو قالو آمنا، نو دی به فورا هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته وی قالو آمنا، دی به وی مونږ ایمان وروړی دی، یعنی ایمان به ظاهر کو. ابن کثیر وی اظهروا لهم الایمان والموالات، هغوی ته به مونږ ایمان هم راوړی دی، مونږ ستاسو دوستان هم یو، مونږ ستاسو ملګري هم یو، مونږ ستاسو په هر حال کې تاسو معاون یو. نو هغوی به مطمئن کړو. یا خدا چې هغوی به ګیره کړې وه چې لکه تاسو څنګه خلک کې تاسو کافرانو سره کېنئ، یهودو سره کېنئ او تاسو خو هلته لیدلي شوي وئ، نو دوی به فورا جبه به یې پسته کړه، نرمه به یې کړه، چاپلوسي او خوشامدي به یې شروع کړه چې نه دا مونږ د بل څه کار دپاره تلو او نور مونږ ستاسو ملګري او مونږ مؤمنان یو. د دې یهودو خپلې اډې وې، بیت المدراس دا د یهودو یو مدرسه وه، په هغې کې به دوی شریک کېدل او میلاوېدل به او مشورې به یې کولې. بیت المدراس دا د مدینې منورې نه بار، دارنګې د کعب بن اشرف په قله کې به هم دي میټینګونه او مشورې به کولې. نو مختلفو ځایونو د دي، نو که چې د دې به هلته ولیدلی شو وموندلی شو او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم به دې نه باسپورس وکړو چې تاسو هلته څه کولو، نو دوی به فورا خپل ایمان ظاهر کو چې قالو آمنا، او به وایي دوی مونږ ایمان راوړی دی. دلته کې قالو آمنا مؤمنانو ته به صرف مطلقاً وایي چې مونږ ایمان راوړی دی، یعنې هغوی ته به په خپل ایمان کې قسمونه او تاکیدات به نه راوړلو چې انا آمنا او مونږ ورې خامخا او یقینا ایمان، داسې خبره به یې نه کوله. وإذا خلو او کله چې دوی به یوازې شو، خلا معنا یوازې کېدلو، خلوت تنهایی ته وي او جلوت هغه مجلس ته وي. نو چې کله خلو دی به یوازې شو یا خلو انصرفو چې کله دی به لاړلو د کافرانو او خپلو مشرانو خواله الی شیاطینهم، دلته کې خلو اووي، معلومیږي دا چې ردی میلان او د دې توجه کافرانو ته او شیطانانو ته زیاته وه، مؤمنانو ته میلان کم او شریرو خلکو ته میلان سیوا و. قرآن کریم یو ځای کې لقو وی بل ځای کې خلو وی، دې دواړو الفاظو کې اشاره وکړه چې ردی منافقانو توجه میلان د حد نه زیات او د زړه دلچسپي هغه کافرانو منافقانو او یهودو سره وه او مؤمنانو سره نه وه. الجنس یمیلو الی الجنس، د یو جنس بل جنس ته میلان کیږي، د دې میلان یهودو ته او کافرانو ته سیوا و، نو ځکه خلو ووي. دې نه دا معلومه شوه چې د دې زیات مجلسونه او زیات تنهایی به کافرانو سره وي، زیات اوقات به هلته هغوی سره تېرېدل به او مؤمنانو مسلمانانو سره به اکثر د ورځې چې ته بائی چانس ملاقات شو. الی شیاطینهم، شیاطین جمع د شیطان ده او شیطان په لغت کې کل متمرد عاد،
هر یو سرکشه د حد نه تجاوز کوونکی که دا انسان دی او که جن دی او که بل څوک دی چې د حد نه تجاوز کی او سرکشي کی نو هغه ته شیطان ویل کېږي. دې شیطان ته شیطان ولې وي چې ابلیس دی او عزازیل یې نوم دی، دم د حد نه تجاوز کړی دی، سرکشي شوی دی. نو شیطان یې وي دلته مراد د دې هغه مشران دي کافرانو سردارانو لکه عبدالله بن ابی بن سلول، کعب بن اشرف وغیره وغیره چې کله دی به هغې له لاړو د قرآن کریم دا ونه وی چې ګنې الی رؤسائهم خپلو سردارانو ته، یې دا ونه چې الی کبرائهم چې ګنې خپلو مشرانو ته، یې دا ونه چې الی زملائهم خپلو ملګرو ته، هغه ملګرو ته، هغه سردارانو ته، هغه مشرانو ته عین شیطانان وي. یعنی دا انسانان نه دي، دا شیطانان دي، خو شکل د انسان دی. دا ظاهري قالب او دا ظاهري جنس د انسان دی او نور دنه صفات پکې ټول پټوله د شیطان دي. بعض اوقات د انسان دا جامه د انساني او دنه انسانیت پاک کې نه، ټول صفات پاک د شیطان وي، دا نه د خیر کار نه کیږي، نو دا عین شیطان دی. حدیث کې ډیرو سیدونو ته شیطان ویل شوی دی. ترمذی شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام الراکب شیطان والراکبان شیطانان، ویو سړی چې یوازې سفر کې دا شیطان دی او دو کسان هم چې یوازې سفر کې دام شیطانان دي، او والثلاثه رکب او چې درې کسان په یو سفر کې یا څلور یا نه سیوا وي دا جماعت او ډله ده. حدیث کې اصل کې ترغیب دی یوازې سفر مه کوئ. سفر کې ډېر مسائل پیښیږي چې یوازې نه څه به کېږي، نو اصل کې حدیث کې ترغیب دی چې یوازې سفر مه کوئ بلا ضرورته، چې ځئ نو په جماعت په شکل کې ځئ. نو هلته هغه یوازې سفر کوونکي ته شیطان ویلی دی. د علی رضی الله عنه مخې ته یو اوښه وه، یو سورلی وه. د علی رضی الله تعالی عنہ مخې ته یو اوښه وه یا یو بله سورلي وه، هغه وترېده او راټینګېده نه. علی رضی الله تعالی عنہ دا شیطان دی، دې له په دې غوږ کې اذان وکړئ، نو په اذان سره به دا په کلاره شي. نو شیطان ډېرو څیزونو ته ویلی شوی دی. شیطان په انسانانو کې هم کېدی شي، په جناتو کې هم کېدی شي، هر یو شریر ته ویل کېږي. قرآن کریم الی شیاطینهم وی، دغه مشران سرداران او رؤسا دا شیطانان دي، یعنی دا عین شیطانان دي. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کله چې دی یوازې شي یا کله چې دی لاړ شي الی شیاطینهم شیطانانو خپلو ته، مشرانو خپلو ته، رؤساو خپلو ته یا سردارانو خپلو ته، ناغید مطمئن کی. ځکه هغوی ته هم شکایت راغلی وي چې دی خو مسلمانانو سره ناست پاست و، مجلسونه یې اخیستي وو، د نبی علیه السلام مجلس کې ډېر اوږده ناسته دی کړې وه، نو هغوی سره هم غمي چې دا چې ته مؤمنان مسلمانان دي اوس مونږ سره کینی پاسي، نو هغوی به مطمئن کولو، نو هغوی ته به وی قالو نو وایي دي انا معکم بېشکه مونږه تاسو سره یو. چونکه هغوی به ورته تاکید ډېر کړي او سترګې به ورته هغوی روباسي دا اوس څه کول هلته کې، او ولې هلته کې سړی ناست وی، ولې نجات ناسته هم کړې ده، مونږ سره راځئ. نو دا خو چونکې د غرض یارانو، نو هغوی ته به ډېر تاکیدات ورکړو چې نه جي مونږ ولې تاسو سره یو، انا معکم، انا تاکید دپاره بېشکه مونږ تاسو سره یو، یعنې سوګندونه خوړلو، قسمونه خوړلو او اطمینان ورکولو، باور ورکولو. ځکه دروغ ویل دې ته څه مسله نه وه، نو هغوی به یې ښه مطمئن کړو، نو هغوی ته به انا معکم وایي. مؤمنانو به چونکې دې زیات نه ملامته کولو، نو هغوی ته صرف آمنا ویلو، او کافرانو به چونکې دې ملامته کولو او د هغوی د اطمینان دپاره به دې انا معکم بېشکه مونږ تاسو سره یو، مونږ تاسو سره یو، یعنې فی الدین والاعتقاد، په دین کې مونږ تاسو سره یو، په عقیده کې مونږ تاسو سره یو. او ابن عباس رضی الله عنهما داسې وی انا معکم، یعنې انا علی مثل ما انتم علیه، په کم دین او په کم عقیده چې تاسو یې په هغې مونږ تاسو سره یو.
او که دا موږ مؤمنانو سره کینو پاسو نو دا صرف د حالاتو د وجې نه او یا دا چې د هغې رازونه موږ معلومو یا دا چې د هغې د شر نه موږ ځان بچ کو یا دا چې زموږ مجبورې دي موږ لا مستحکم شوي نه یو کنی چې کله مقرر شي موږ به خامخا د برات اعلان وکړو انما نحن مستهزئون بېشکه موږ ټوکې کوونکي یو مؤمنانو پورې یا موږ ټوکې کوونکي یو نبی علیه الصلاة والسلام پورې ابن عباس رضی الله عنه به داسې وی انا نحن مستهزئون بمحمد واصحابه موږ نبی علیه السلام پورې د هغه ملګرو پورې ټوکې کوو مقصود یې په دې سره دا و چې کافران زموږ نه ښه مطمئن شي چې دا موږ ستاسو د خوشحالولو دپاره هغوی پورې ټوکې ټکالې کو اشارې کو یو بل ته هغوی پوه هم نه شي هغه وي که دا مؤمنان مسلمانان دي حالانکې موږ ناست یو موږ هسې داسې یو اعتراض وکړو یو کمزورې خبره وکړو یو بیکاره خبره وکړو هسې یو سوال وکړو او د نبی علیه السلام توجه واړو او خپلو کې یو بل ته اشارې کو هغوی نه پوهېږي انما نحن مستهزئون بېشکه مونږ ټوکې کوونکي او مؤمنانو پورې استهزاء السخریتو استهزاء چا پورې ټوکې کولو چا پورې مذاق کولو د چا تحقیر کولو چا سپکوالي کولو دا استهزاء چې دا نو دا د جاهلانو کار دی او دا د سمجدارو د اهل علمو د عقلمندو کار نه دی ځکه چې کله حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې واقعه وشوه او دی موسی علیه السلام ته چې قاتل نه معلومیږي او موسی علیه السلام ورته وایي چې تاسو غوا حلاله کړئ ان تذبحوا بقره تاسو یو غوا حلاله کړئ او د هغې په ذریعې سره به دا مړی راژوندي شي او خپل قاتل په خپله وخي نو هغې وایي اتتخذنا هزوا ته مونږ په ټوکو سره نیسې مونږ سره مذاق کوې او ټوکې ټکالې کوې نو موسی علیه السلام ورته څه جواب ورکړي اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین یعنې دا استهزاء او دا ټوکې ټکالې کول دا د جاهلانو کار دی او زه د جاهلانو نه پناه غواړم زه جاهل نه یم دا چې څوک زیات استهزاګانې کوي او زیات مذاق کوي او زیات ټوکې ټکالې کوي دا ټول نه لوی جاهل دی ورنه سمجدار انسان به چېرې هم داسې ونه کړي د دې مطلب دا نه دی چې ګنې مذاق نشي کولی مذاق خوش طبعی ته ویل کېږي خوش طبعی انبیاء کرام علیهم السلام هم کړې ده نبی علیه السلام خوش طبعی کړې ده مذاق یې کړی دی خو استهزاء یې نه ده کړې ګوره استهزاء کې چا پورې مذاق کولی چا سپکوالي کولی د چا تحقیر کولی او دوکه ورکولی یو سړی پوهېږي نه او ته هغه پورې مذاق کې دې ته تلبیس ویل کېږي نو په استهزاء کې دا ټولې خبرې دي نبی علیہ السلام مذاق کړی دی خو حقیقت وینا یې کړې ده او په هغې کې د چا تحقیر او د چا سپکوالی نه دی کړی بل د دروغ وینا یې نه ده کړې په کم مذاق کې چې دروغ رالو د چا سپکوالی راغی خلاف واقعه خبره پکې راله نو دا مذاق نه دا استهزاء ده او د انبیاو د شان نه دا خلاف ده یو دیهات یو اوسېدونکی یو صحابي راغی هغه سره اوښه وه هغه اوښه کمزوري شوي وه او هغه سره سامانو هغه نبی علیه السلام ته وایي چې ما له یو سرلي راکړه چې زما سامان په هغې باندې زه اوسم او زه پرې سفر وکړم نبی علیه السلام دله د اوښې یو بچی ورکړه نو هغه وایي چې زه به د اوښې په بچي باندې څه کوم ما له خو سفر دی او بلا سامان دی ما سره نه په دې باندې خفه شو نو نبی علیه السلام ورته وایي چې کومه اوښه ته غواړې هغه هم د چا بچی دی که نه اوښه څه جمدی خو د اسمان نه نه راغورځېږي خامخا دا هم د چا پیدا شوې ده نو دا اوس ګوره حقیقت وینا ده مذاق هم دی تفنن هم دی خوش طبعي ده او دې سره سره حقیقت وینا هم ده او چا پکې تحقیر هم ونه شو یو بیبي راله نبی علیه السلام ته وایي زما لپاره د جنت هغه دعا وکړه نبی علیه السلام ته بوډېګانې خو به جنت ته نه ځي نو هغه به خفه شوه چې ګنې خلک موږ به جنت ته نه ځو نو نبی علیه السلام یو صحابي ته وایي چې دې ته ووایي چې خدای بنده جنت ته خو به ته ځي خو داسې په دې حالت کې به نه ځې ته به جوانه وې د جوانۍ په حالت کې به جنت ته ځې داسې بلا واقعات دي چې د نبی علیه السلام او د صحابه کرام رضی الله عنهم منځ کې مذاق شوی دی خو استهزاء قطعا نه ده شوی او که چېرته چا استهزاء کړې ده
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره زیات پای باندې خفګان ظاهر کړی دی چې په یو پیرا عائشہ رضی الله تعالی عنها وی حسبک من صفیه هکذا صفیه رضی الله تعالی عنها د ونی نه چیتا وا ناغه وی حسبک من صفیه هکذا وی صفیه خو دونه د یو دیشتا ناغه د ونی نه چیتا وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره زیات په دې باندې خفه شو یا خدا چې د خوشتبعی په موټ کې وو او یا دا چې بالکل نبی علیہ السلام رانیغ شو وی عائشہ دا دې سووي وی دومره ترخه خبره دی وکړه کدا خبره په سمندر کې واچولی شي نو لمزجت هو دا خبره با په دغه سمندر باندې غالب شو سمندر به سره تریخ شي او مونږ په وړو وړو خبرو باندې چا عزت او د چا سر لبه کولو نو نبی علیہ السلام مذاق کړی دی استهزاء نه کړی نو استهزاء دا د جاهلانو کار دی الله یستهزئ بهم الله تعالی ټوکی کوي دی پوری دی مومنانو پوری ټوکی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری ټوکی کی او هغه خبرم ندی خان الله جل شانه بدی پوری استهزاء کی او دی پوری بټوکی کی یستهزئ بهم الله تعالی ټوکی کوي دی پوری قرآن کریم یستهزئ فعل مضارع روړه یعنی په حال او استقبال دواړو کې الله تعالی فی الحال کی آئنده کې بم کی دنیا کې په آخرت کې مو آخرت کې هو ټوکی داوی چې کله مؤمنان مسلمانان جنت تزي دا منافقان ورپسې شاته رواني لکه دا په ظاهر کې به مؤمنان شمار لیکي چې کله مؤمنان مخکې شي دی ورپسې وي مؤمنان سره به د ایمان نور وي او ردی هغه نور به لږ وي نه به مړ شي نو دی به مؤمنان ته چې لږ صبر وکړي چې ستاسو په رڼا سره موږ هم جنت ته لاړ شو هغوی به ورته قیل ارجعوا وراءکم شاته لاړ شئ هلته کې رڼا ځان سره راوالئ نو دی به ګنې شاته یو میدان کې رڼا پرته چې موږ سره راوالو نو دی چې شاته وګوري او بیا واپس وګوري نو د دی او د مؤمنانو منځ کې به یو دیوال قایم شي فضرب بینهم بسور د دې منځ کې به یو دیوال جوړ کړی شي د دیوال هغه طرف ته به رحمتي جنت به وي او دی خوا به اور او جهنم به وي نو دی به په دیوال باندې پاتې شي نو دغه استهزاء په دغه دی پورې وشوه چې دی به ګنې موږ هلته کې میدان کې به رڼا راوړو حالانکې رڼا هلته کې ونه او دنیا کې په دې پورې استهزاء شروع ده خو دی پوهېږي نه بیا بعضې مفسرین چې دا معنا په حقیقت باندې محمول ده حقیقت کې الله تعالی دی پورې ټوکی کی دا د ټوکو قابل خلق ته او بعضې مفسرین وی چې نه جمهور وی چې دا الله جل شانو چا پورې ټوکی نه کی ځکه په استهزاء کې تلبیس پروت وي دوکه ورکول پروت وي او تحقیر وي او الله تعالی دې صفاتو نه پاک دی نو بیا مراد کې نه بدله ده او سزا ده او جزا ده یستهزئ بهم ای یجازیهم الله تعالی بدله د ټوکو به ورکوي دیتا ای ینتقم منهم الله تعالی به دې نه د ټوکو بدله اخلي سزا به ورکي انتقام به ورته ورکي ویمدهم او مهلت ورکوي دیتا مد یمد دو معنی راځي زیاتول او مهلت ورکولو دواړه صحیح دي مد یمد الله تعالی زیاتوي دی په دې خپل نفاق کې په دې کفر کې په دې سرکشۍ کې الله تعالی ول نورم ترقی ورکړه نوله ما تولى ونصله جهنم کله چې یو انسان غلطه لار اختیار کړي او بیا هم ځان نه پوهه کړي الله تعالی هغه طرف ته روان کړي مدد ورسره وکړي دین په دې کفر او په سرکشۍ کې الله تعالی نورم مخکې کړو او یا یمهلهم الله دې له مهلت ورکوي چې څونه به وکړي څونه عمر دې ستاسو څونه سرکشۍ به وکړي څونه طغیان به وکړي څونه نفاق بو کے اور به ختمی دار سو فی طغیانهم پسرکشی د دې کې طغیانم د حد نه تجاوز کول توي طغل ماو چې کله وب د حد نه تجاوز کینی طغل ماو دا چې کوم خړی او په خړ کې وب راځي نو کله چې دا وب سی واشي د خړونو نه اخا دی خووړي د کنارونه دا رکی عربي وی طغل ماو بسرکشی وکړه د خپل حد نه وړي دی پسرکشی د دې کې یا مهون په داسې حال کې چې دی حیران او سرګردان وي یا مهون یتحیرون و یترددون دی مترددم دی چې څوک ایمان ته لړ شو که کفر ته لړ شو کله هلته ورته فایده ښکاري کله ورته دلته فایده ښکاري نو د حق او د باطل منځ کې او د کفر او د ایمان په منځ کې دی حیران او سرګردان دي او یادا چې
دا فی طغیانهم د یعمهون سره کې یعنی دی په دې خپل سرکشي کې حیران او سرګردان دي. یعمهون په دوه قسمه دی، یو د سترګو ړوندوالی دی، دې لپاره عما راځي، یو د زړه ړوندوالی دی، هغې لپاره عمه راځي. دلته یعمهون قرآن وی د دې د زړونو سترګې چې کوم دی نو هغه ړندې دي، دې ته د حق او د باطل منځ کې پهچان نه کېږي. او کله چې دی ملاقات وکړي هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی وایي دی مونږ ایمان راوړی دی. او کله چې دی یوازې هي شیطانانو خپلو سره وایي دی بېشکه مونږ تاسو سره یو، بېشکه مونږ استهزا کوونکي یو. الله تعالی بدله د ټوک به ورکوي دی ته، استهزا کوي په دې پورې او مهلت ورکوي دی ته په سرکشۍ دی کې په داسې حال کې چې دی به حیران سرګردانه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يخادعون الله دی دوکه ورکوي الله تعالی ته، والذین آمنوا او هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی، وما یخدعون او دی دوکه نه ورکوي الا انفسهم مگر ځانونو خپلو ته، وما یشعرون او دی نه پوهیږي، فی قلوبهم مرض فزړونو د دوی کې یو لوی مرض دی، فزادهم الله فزیات کو د دې دپاره الله تعالی مرضا مرض لرا، ولهم عذاب علیم او د دې دپاره عذاب دردناک دی، بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دی با دروغ ویل. مخکې آیت مبارکه کې د منافقانو ذکر شروع شو چې دی دعوه وکړه مونږ ایمان راوړی دی. قرآن کریم رد کو په دې باندې چې دی ایمان نه دی راوړی او نه دی ایمان راوړونکي دي. اشکال پیدا کېدو چې دی خو وایي چې مونږ ایمان راوړی دی، نو قرآن کریم ولی وایي چې دی ایمان نه دی راوړونکي؟ نو د هغې جواب کې چې ځکه دی په دې خپل خبره کې دروغجن دي. دا دی صرف په خوله باندې وایي چې مونږ ایمان راوړی دی او د ایمان تعلق له سره دی، محل د ایمان دا زړه دی. ځکه یؤمنون بالغیب کې مونږ ویلو چې ایمان معنی تصدیق دی او تصدیق دا په زړه باندې کېږي، نو په زړه کې ردی ایمان نشته. دا خو دی صرف په خوله باندې وایي او خولې لره اعتبار نشته. نو قرآن کریمی چې دی الله له مؤمنانو له نبی علیه السلام له دوکه ورکي چې په خوله باندې اظهار د ایمان کې او په زړه کې کفر دی، نو څنګه دی ایمان راوړی دی؟ چونکه الله جل شانه د انسان په باطن باندې او په ظاهر دواړو باندې عالم دی. نو الله تعالی ردی د باطن او خبر ښکاره کړه چې دی ایمان نه دی راوړی او دا دی چې سوای نو په دې باندې دوکه کېږي، ما دا دی خلکو له دوکه ورکي چې مونږ ایمان راوړی دی. او دا دوکه چې دی ورکي دا د خپلو اغراضو دپاره، په خوله چې ایمان ظاهري قدیم څه غرضونه دي، یا خدا چې مال غنیمت مقصود دی، او یا دا چې د مؤمنانو مسلمانانو د ملامتیا نه ځان بچ کړي، او یا دا چې اسنه نبی علیہ السلام او مؤمنان یو ورځ موږ سره جنگ شروع کړي څنګه چې کافرانو سره شروع کړی دی. نو دا غرضونه دي ته مخې ته دي، نو ځکه په خوله باندې ایمان ظاهري او په زړه کې ایمان نشته. دویم دا چې دی ډېر دروغجن دي، بار بار دروغ وایي. نو د هغې د وجې نه قرآن کریم دې لپاره وایي چې دردناک عذاب تیار دی، یعنې د کافرانو نه خطرناک عذاب به د منافقانو وي. لکه د کافرانو دپاره وي ولهم عذاب عظیم، هغې دپاره لوی عذاب یاد کړو،
او ردی لپاره د لوی عذاب سره سره علیم د عذاب به دردناکم وي. نو د منافقانو عذاب به د کافرانو د عذاب نه سختی او خطرناک به وي او دردناک به وي. یخادعون الله دی دوکه ورکوي الله تعالی له والذین آمنوا کسانو له چې ایمان راوړی دی. خداع په عربی کې په دو معنو راځي. یو معنا فساد معنا راځي، خداع او خداع معنا فساد کولو، او بل معنی راځي پټولو. دواړه معنی دلته صحیح دي. د دې مقصود فساد پیدا کول دی په ځمکه کې. نو دی دوکه ورکوي الله تعالی له. یو معنا چې دی پټوي پټول کی. نو یخادعون الله ان دی خپل باطن پټوي او په دې سر دی دوکه ورکوي الله تعالی له او مؤمنانو له. الله له څوک دوکه نشي ورکولی. نو بیا څنګه قرآن کریم یخادعون الله وی؟ نو دی معامله داسې کی چې گویا کې دی الله لم دوکه ورکوي. یعنی دی دا کار داسې دی، دی د عمل نه داسې معلومیږي چې گویا کې دی الله لم دوکه ورکوي، ورنه الله له څوک دوکه نشي ورکولی. ځکه چې د الله تعالی په هر څه باندې علم دی. فریب او دوکه خو هغه چاله ورکولی کېږي چې هغه ته ستا د ظاهر او د باطن پته ني، او الله جل شانه ته د انسان د ظاهر او د باطن دواړو پته را. وان الله قد احاط بكل شيء علما، الله جل شانه په هر یو څیز باندې احاطه کړی د علم په اعتبار سره. نو دې څنګه الله له دوکه ورکوي؟ نو دې معامله داسې کی، عمل داسې دی چې گویا کې دی الله له دوکه ورکوي. او یا یخادعون الله مطلب دا دی چې دی په خپل ګمان کې الله له دوکه ورکوي. او یا مفسرین حضرات چې یخادعون الله یعنی یخادعون رسول الله، دا الله رسول لم دی دوکه ورکوي او مؤمنان لم دوکه ورکوي. خو رسول یې ذکر نکو ځکه چې پیغمبر له دوکه ورکول دا داسې شو چې گویا کې تا الله له دوکه ورکړه. څنګه چې د پیغمبر اطاعت د الله اطاعت دی. او سورة الفتح کی ویلو ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، کم خلق چې ستا په لاس بیعت کی دا داسې چې گویا کې دی الله سره بیعت وکړو. د پیغمبر بیعت او د پیغمبر اطاعت د الله اطاعت دی. د پیغمبر نافرمانی د الله نافرمانی شو. نو پیغمبر له دوکه ورکول دا گویا کې الله له دوکه ورکول شو. نو ځکه وایي چې یخادعون الله، ورنه دی یخادعون رسول الله، دا الله رسول له دوکه ورکوي. او یا ښه تفسیر دا دی چې د الله دا ذکر د برکت دپاره او د اطمینان دپاره شوی دی. حقیقت کې دی دوکه مؤمنانو له ورکوي، خو د الله نه مخکې د مؤمنانو نه مخکې د الله ذکر د برکت دپاره وکړو. لکه څنګه چې د مال غنیمت په بیان کې قرآن وی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. نو مال غنیمت خو یا د نبی علیہ السلام په کې حصه یا د مؤمنانو د فقراء او غریبانانو به انت کې په الله ذکر مو کوي د الله په کې پنځمه حصہ ده. نو الله تعالی په مال غنیمت سکی نو دا ذکر د الله دا ذکر د برکت لپاره دی. نو دلته کې د الله دا ذکر د برکت او د اطمینان لپاره شوی دی، ورنه حقیقت کې دوکه دی مؤمنانو له ورکي. یخادعون الله دی دوکه ورکوي الله تعالی لره. دا یخادعون داسې لفظ دی چې د ګریمر پرو سره دا د دو کسانو منځ کې کیږي. دا مفاعله لفظ چې دا د دو کسانو منځ کې وي، لکه ته قتال کولو جنگ کولو، نو جنگ سړی یوازې نه کی بل چا سره کی. دو کسان چې کله جنگ کې هلته کې قتال لازي. نو خداع دوکه د دو کسانو منځ کې، یعنې ګویا کې ته هغه له دوکه ورکړې هغه تا له درکړي، دې ته مخادعت او یخادعون وي. بیا خو مطلب دا شي چې دی الله له دوکه ورکړي، الله تعالی ګنې دی له دوکه ورکړي. مطلب یې خو دا روزي چې دی الله له دوکه ورکړي او الله تعالی ګویا کې دی له دوکه ورکړي. نو الله تعالی خو چا له دوکه نه ورکړي، وجه دا چې دا دوکه څه صفت نه دی، دا یو عیب دی چې په چا کې وي، او الله تعالی د هر قسم عیب نه پاک دی. دویم دا چې الله تعالی ته دوکو ورکولو ضرورت نشته دی. دوکه عام طور انسان هغه چاته ورکوي چې هغه باندې قابو نه وي،
مخامخ نشي ورتلی غلا مقابله وسر نشي کولی نغله بیا خلق دوکا او چالبازی وسر کی نو الله تعالی خو د چانه یریږي نه چا پروا ساتي نه چانه مجبور دی الله تعالی هم مخامخ مقابله کولی شي دارچا یو خدای چې دوکه د الله لپاره خنه ده صفت خنه نه او بیا دا چې الله تعالی چاله دوکې سره ورکی هم مخامخ ولې نیسی او مخامخ ولې عذاب نه ورکی نو دا جواب دا دی چې دا یو خادعونه کې دا کوم معنا چې موږ وکړ چې یو بل له دوکه ورکولو نو دا په ارزه کې نی کله کله دا دغه مشارکت د معنی نه خالی وي یعنی مطلب دا چې په معنی د یخدعون سره یعنی دی خو الله له دوکه ورکی خو الله تعالی دی له دوکه نه ورکی الله تعالی سره دوکه مناسب نه ده والذین آمنوا او کسانو له چې ایمان وروړي دي دی مؤمنان لم دوکه ورکی وته موږ مؤمنان یو موږ تاسو سره یو موږ مخلص یو موږ د نبی اسلام مخلص یو او په لکه دا خبره ني وما يخدعون او دی دوکه نه ورکوي الا انفسهم مگر ځانونو خپل لرا حسر یې پیدا کو دین الله له دوکه ورکی نه پیغمبر له دوکه ورکی نه مؤمنان له دوکه ورکولی شي دوکه دی صرف خپل ځان له ورکی دې ځکه وایي چې الله له خصم دوکه نشي ورکولی الله ته هر دیار څه معلوم دی پاتې نبی علیہ السلام او یا مؤمنان شو نو نبی علیہ السلام ته شروع کې د علم نو ورکړی شي چې منافقان څوک دي خروست بیا نبی علیہ السلام ته باقاعده علم ورکړی شو چې په دې منافقانو کې باقاعده پلانکی منافق دی نبی علیہ السلام ته بای نیم ویلی شو پلانکی منافق دی ان شاء الله تعالی را بشي سوره توبه کې عمر رضی الله تعالی عنہ زر عالم جمعات ته وی خلق د جمعات نه په نمبر راوته زما خیال لاو چې غنی مونږ بشوي خلق مونږ کړي راوځي او ما قتل چې وطن را روانو سرخ کته کړو چې دن رالم نو خبر شوم چې نبی علیہ السلام په مجلس کې چې کم خلق ناستو چې پای کې څومره منافقینو نو نبی علیہ السلام یو تن تبا کده اے منافق پاسا د مجلس نه باروزه نو نبی علیہ السلام با کده باینیم یو تن د مجلس نه بار کړ چې کم منافقانو او تر دغه وخت پورې نبی علیہ السلام ته باینیم نو خودلی شي چې منافق پلانکی دی او په دغه موقع ته بیا وخودلی شو او نبی علیہ السلام د منافقانو هغه لیست او فهرست حذیفه رضی الله تعالی عنہ لور کړو چې دا پلانکی منافق دی نو دا نبی علیہ السلام ته هدی شروع کې به دوکه ورکوله خروست نبی علیہ السلام ته د دې علم وشو دې کې بیا اشکال لازم چې نبی علیہ السلام بیا دې سره جنگ ولې نکو قتال وسر ولې نکو بیا چې دا منافقان دي او کافران دي نو نبی علیہ السلام سره جنگ کړي دي خو جنگ په دوه قسم دی یو جنگ باللسان دی او یو جنگ بالسنان دی یو د توري جنگ دی یو د جبې جنگ دی د توري جنگ نبی علیہ السلام کله کافرانو سر کړي دی او د جبې دا جنگ او مقابله نبی علیہ السلام منافقانو سر کړي ده ځکه قرآن واغلظ علیهم دی باندې سختیو کا نو په دلایل سره په براهین سره په مختلفو طریقو سره دی پویا کوي دا جنگ د دی دی نو کافرانو سره جنگ د توري دی او منافق سره جنگ د جبې د نبی علیہ السلام کړي دی تفسیر قرطبی دی کې طویل کلام کړي دی هغه وی چې لکه نبی علیہ السلام ولې نه کړي نو وګت بحث کړي دی او خبردارا چونکه دا منافقان ارچا تنو معلومو کله چاته نو معلوم سره نبی علیہ السلام ته معلوم شو نو که نبی علیہ السلام دی سره قتال کولی او جنگ کولی نو ممکن ده چې ډیرو خلق ولی چې نبی علیہ السلام مؤمنان قتل کی لګیا دي کافران د نبی علیہ السلام په مؤمنانو پسې راواغستا خدا خو مؤمنان نو په ظاهره کې دی ایمان ښکارا کو نو چونکه ممکن ده چې خپلو کې انتشار پیدا شي او افراطفری پیدا شي نو دی وجه نبی علیہ السلام دی خلاف توره هغه نه د استعمال کړي هو که یو ځای کې چا استعمال کړي د نبی علیہ السلام خفګان اظهارم نه کړي لکه عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یو منافق قتل کړو دا ذکر په سورۃ النساء کې ان شاء الله تعالی راځي با
چې هغه د نبی علیه السلام د فیصلې نه بعد د عمر رضی الله عنه له فیصله راوړې وه، او عمر رضی الله عنه ته یهودي ووی چې زموږ منځ کې فیصله نبی علیه السلام وکړه، خو دا منافق بیا تاله راغی. نو عمر رضی الله عنه ووی زه ټیک ته زه فیصله کوم، او توره یې راوړه او د هغه نه سر قلم کو، او بیا دا ووی چې د نبی علیه السلام د فیصلې نه بعد د عمر فیصله هم دقه ده بیا. نو دا منافقان بیا رالو نبی علیه السلام ته ډېر غټ شکایت وکړو چې دا عمر زیاتي وکړو او د تیزي وکړه، او زموږ د ملګري دا خیال او مقصد نه و. نو نبی علیه السلام هېڅ هم داسې څه د عمر خلاف او د عمر خلاف څه ایکشن وانغسته چې دا تاسو وکړو، ولې داسې وکړو، پته چې دا منافق دی، سزا یې هم دقه ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام له به دې څه دوکه ورکړي، پاتې شو مؤمنان له دې دوکه ورکړه، بل دې په دوکو سره نبی علیه السلام ته ضرر او تکلیف هم رسولی دی مؤمنانو ته. نو قرآن څنګه چې وما یخدعون الا انفسهم، نو مطلب دا دی که فرض کدی نبی علیہ السلام ته نقصان رسولین په دوکې سره او یا مؤمنانو ته، نو نقصان هو هغې ته چې د هغې تلافي ني، او الله جل شانه به نبی علیہ السلام ته مؤمنانو ته د هغې بدله ورکړي په دنیا کې مو په آخرت کې مو. نو دا څه نقصان دی، که څه ضرر رسېدلی دی د هغې تلافي شته دی د اجر او ثواب په اعتبار سره، او به الله تعالی بې انتها ورکړي مؤمنانو ته. نو د مؤمنانو څه نقصان ونه شو، البته دیخ په خپله ډېر غټ نقصان وشو چې دنیا کې هم هر ټایم په یره کې دي، هر ټایم دی په یره کې دي، او په آخرت کې ډېر خطرناک عذاب دی. د دنیا دا ژوند هم د دې د اطمینان نه دی، ځکه را به شي سورې توبه کې چې کله یو آیت نازل شي نو دې سر یره شي چې زموږ باره کې خو نه دی راغلی، یره زموږ نومونه خو نبی علیه السلام ته نه دي ښودلي، اصلا نبی علیہ السلام اعلان وکړي چې پلانکې منافق دی، نو هر ټایم به دې سر یره وه. د دنیا ژوند هم د بې اطمینانۍ دی او بېچیني ده، او آخرت کې خو بل شانتې عذاب دی. نو وما یخدعون الا انفسهم، او دې دوکه نه ورکوي مګر ځانونه خپلو له، ځکه چې وبال د دې هر څه په دې باندې راځي. ان وبال خداعهم، د دې د دوکو د فساد د وبال او نقصان دا هم په دې باندې نازلېږي به، لیکن وما یشعرون، او دی نه پوهیږي. قرآن کریم یشعرون وی او لا یعلمون یو نه وی. شعور په عربی کې احساس ته ویل کېږي، نو لا یشعرون گویا کې دی بې حسه دي، د دې احساس نشته. دا عربی کې یو محاوره ده چې کله ته د یو سړي مذمت بیانې، نو عربي فلان لا یشعرو، پلانکي پوهیږي نه په خبره سره، بے حصہ انسان دی، وی تو خو ډېر بے حصہ وختې په خبره نه پوهېږي. نو قرآن کریم د دې مذمت بیانوي چې وهم لا یشعرون، دی شعور نه لري، بلکې قرآن کریم دی د ځناور نه مخکته وغورځولو. ځناورو کې شعور شته، ځکه چې احساس ځناورو سره هم شته دی، هغې هم ګرمي او سردي محسوسي، هغې هم خپل دشمن او دوست مخصوصی او پیجنی چې دا زما مالک دی او دا زما دشمن دی. لیکن دا داسې بے حسه خلق دی چې دی د ځناور نه پریوتې خلق دی، او دی گویا کې جماد او د ګټو په شانتي دي. وهم لا یشعرون، دی پوهیږي نه. دی شاعر ته شاعر ولې وي؟ شاعر حساس ډېري، دی په باریکو خبرو باندې پوهیږي. دی انسان دی بدن ته مشاعر ویل کېږي، ځکه په دې سره انسان محسوسول کی. نو قرآن کریم دې د حس نه انکار وکړو چې دې کې سره حس هم نشته دی، وهم لا یشعرون، او دې پوهیږي نه، دې شعور نه لري. فی قلوبهم مرض، په زړونو د دې کې مرض دی، د دې په زړونو کې مرض دی. مرض په عربی کې دا هر هغه حالت چې انسان ته کله راشي د انسان د اعتدال د حد نه وځي، د انسان صحت خراب شي، د اعتدال نه ستا مزاج ووتو، بې اعتدالي پکې راله، نو دې ته ویل کېږي مرض. نو د دې په زړونو کې مرض دی. مرض عامه بیماریو ته ویل کېږي چې بدن خراب شي، کمزوري شي، او دلته کې د مرض نه مراد د عقیدې مرض دی چې د دې عقیده خرابه شوې ده. د عقیدې د خرابوالي نه تعبیر په مرض سره وکړو، ځکه مرض په دغه معنا هم راځي.
نو فی قلوبهم مرض، د دې په زړونو کې یو لوی مرض دی چې مرض د شک او د نفاق او د کفر دی. قرآن کریم فی قلوبهم وی، دا فی د ظرفیت دپاره، لوښي دپاره، برتن دپاره. گویا کې دا مرض د کفر او د نفاق او د شک دا دی په زړونو کې راسخ شوی دی او مضبوط شوی دی، لکه څنګه چې یو څیز په لوښي کې دننه پروت دی. دارنګې دا مرض د کفر او د نفاق او د شک دا دی په زړونو کې دننه مضبوط پروت دی. فی قلوبهم مرض، د دې په زړونو کې مرض د شک، د ریا او د نفاق او د کفر دی. نو فزادهم الله مرضا، پس زیات کو الله تعالی د دې دپاره مرضن مرض لره. دی د مرض علاج نکو، حالانکه علاج موجود دی، طبیب موجود دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کې لوی ډاکټر او لوی طبیب او لوی حکیم بلا پیدا کیږي. د نبی علیہ السلام په شان لوی حکیم او طبیب لا دنیا کې چا لیدلی دی؟ هغه موجود دی، وحی راځي، قرآن موجود دی چې دا د زړونو علاج کی. وننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن کریم د زړونو شفا ده. نو د علاج خو موجود دی، خو دا ظالمان علاج نه کول غواړي، نو هغه مرض سیوا شو. ځکه همیشه قانون داری چې کله انسان د مرض علاج نه کوي نو مرض سیوا کیږي، نو بیا د یو مرض نه بل مرض پیدا شي، بیا د هغې نه بل مرض پیدا شي. عام قانون هم دقه دی. هغه مرض د نفاق او د شک سیوا کېدو چې هغه د حد نه زیات شو. نو فزادهم الله، الله زیات کړ دې لپاره مرضن مرض لره. په څه طریقې سره چې وحی نازلیږي مرض د دې سیوا کیږي، چې څومره اسلام خورېږي مرض د دې سیوا کیږي. دی خو په دې تمه دي چې نبی علیہ السلام به د مدینې منورې نه لړ شي، اسلام به ختم شي، کمزوري به شي، هغه اسلام ورو مضبوطیږي. چې څومره فتوحات کیږي، څومره مسلمانان سیوا کیږي او څومره د الله جل طرف نه فتوحات نور راځي، د دې هغه مرض نور سیوا کیږي، حسد او دشمنی. او یادا چې فزادهم الله مرض د خیری دی دیتا الله دې دا مرض نورم سیوا کی. نه الله تعالی د خیرو مقصد دا دی چې مؤمنانو ته هیته خیره او کې د منافقانو ته چې الله مو نورم مرض سیوا کا، الله مو نورم نفاق او کفر کې سیوا کا. دې دا معلومه شو چې منافقانو ته خیره کول دا جایز دی. فزادهم الله مرضا، الله تعالی دې زیات کی د دې لپاره مرضن مرض لره. کچره دا دعا شي خیری شي نو بیا جمله انشائیه ده، الله تعالی دې دا مرض نورم سیوا کی. او یا دا جمله خبریه ده، الله دې دا مرض نور سیوا کی د قرآن په نازلېدو سره، فتوحات سره او د مسلمانانو په سیوا کېدو سره. ولهم عذاب علیم، اور دې لپاره عذاب درناک دی. علیم درناک عذابو د کافرانو لپاره عذاب عظیم ملو، او د دې د عذاب د عظیم نه سوا علیم هم دی. دا علیم په معنا د مولم سره درد ورکون کې، دا درد ورکون کې عذاب دی، او یا دا علیم په معنا د مؤلم سره دی. نو بیا مبالغه ده، یعنی دی عذاب ته درد ورکړی شوی دی، حالانکه عذاب په ذریعه سره درد ورکولی کیږي. نو بیا مبالغه قرآن کریمو چې دا عذاب دومره خطرناک دی چې گویا کې دی عذاب ته په خپل درد ورکړی شوی دی. نو چې عذاب ته درد ورکړی شو، نو چې د عذاب په ذریعه سره چاته بیا عذاب ورکولی، هغه څونه دردناکي، یعنی د هغې تصور تاسو دنیا کې نشئ کولی. د حد نه زیات عذاب او د کافرانو نه خطرناک عذاب هغه د دې لپاره دی. عذاب علیم، عذاب دردناک دی. ولې؟ بما کانوا یکذبون، دا به دپاره سببیت دی. د دردناک عذاب وجه څه ده؟ نو وجه دا ده چې دی به دروغ ویلو. کانو یکذبون دا مضارع استمراری ده، مطلب دا په مضارع استمراری کې یو کار مسلسل کولی، بار کولی، په یو پیره کولو د وجې نه. نو مطلب دا شو چې ردی دا دروغ دا دی په یو پیره نه دی ویلی او نه په دوی پیره، دا دروغ دی بار وایي، مسلسل دا کار کی، پی دا کار کی. نو دا مسلسل یو کار کولو د وجې نه، د دروغ ویلو د وجې نه الله تعالی دې له دردناک عذاب ورکړي. کافرانو خو کلیر کټوي چې بس موږ نه منو، او دا ظالمان سارو ماښام د نبی علیہ السلام مجلس کې ناست دي،
او سار او ماښام دا دروغ وایي او سار او ماښام نبی علیه السلام ته خنداګانې کوي وایي بس تاسو دغه مونږ له خوب نه راځي او مونږ مخلص یو مونږ دا او دنه د نبی علیه السلام خلاف لګیا دي نو بار بار دروغ او بار بار دروغ د هغې د وجې نه قرآن کریم دې له دردناک عذاب تیار کړی دی بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی به دروغ ویلو اشکال دا دی چې دا دروغ دومره لوی ګناه دی چې د دې وجې نه دې له دردناک عذاب ورکړي حالانکې دروغ مؤمنان هم وایي مسلمانان هم دروغ وایي نو صرف د دروغو د وجې نه په دې کې دوه خبرې شوې یو خو دا چې کفر دی پکې نفاق دی پکې او دویم د نفاق او د کفر نه بعد دروغ ویلم دي نو دا دروغ چې کله کفر سره یو ځای شي نو عذاب نور هم سیوا کو نو د نفس عذاب خو د کفر د وجې نه دی او دا دردمن کېدل دا ردی د دروغو د وجې نه نو دروغ ردی په د عذاب کې نور هم اضافه وکړه نو بما کانوا یکسبون یې ځکه وایي دی دوکه ورکوي الله تعالی لره او هغه کسانو لره چې ایمان یې راوړی دی او دی دوکه نه ورکوي مګر ځانونو خپلو لره او دی نه پوهېږي په زړونو دې کې لوی مرض دی پس زیات کو الله تعالی دې لپاره مرض او دې لپاره عذاب درناک دی په سبب دی چې دی به دروغ ویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أولئك الذين دا منافقان آکسان دی اشتروا الضلالتا چی دی واغستلا گمراہی بالہدا فبدل دا ہدایت کی فما ربحت تجارتهم پس فیدو نکلا تجارت ددی وما کانوا مهتدین او نو دی نیغلار مندن کی مثلهم حال ددی کمثل الذی پشان د حال د اعسلی دے استوقد نارا چه بلی کور لرا فلما اضاءت پس هر کلا چی روحان کو دیور ما حغزے حوله چی چاپیر دنو ذهب اللہ بنورهم بوتلو اللہ تعالی رنا ددی وترکهم او پریخو دل دی لرا فی ظلمات پداسی تیارو کے لا یبصرون چی دی نوینی سمن دی کان دی بکمن چاڑا گاندی عمیون راند دی فهم لا یرجعون پس دی نوا پس کی گی حق تا منافقانو ذکر شروع دیں منافقانو تا اللہ جل شانہ موقع ورکړه د ایمان دروړو او د حق د قبولولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې منځ کې موجود دی قرآن کریم نازلېدو وحی راتلا په مختلفو طریقو سره دې ته وعظ او نصیحت شو او بار بار دې ته موقع ورکړی شوه چې دې هدایت قبول کړي د کفر او د نفاق نه توبه وباسي او په مخلصو مؤمنانو صحابو کې شامل شي خو دې د دنیا د اغراضو او د فیدو دپاره ایمان او هدایت پرېښود او کفر او نفاق اختیار کو قرآن کریم د دین تعبیر کې په بیع او په شرا باندې اغستلو خرڅولو باندې چې گویا کې د منافقانو یو عقد کو یو بیع وکړه اغستلو خرڅول وکړو او عام طور خلک چې تجارت کی اغستلو خرڅول کی د فائدې لپاره کی د نفع لپاره دیم یو کاروبار کو ہدایت
دی سره او د دې مخې ته او حاصلول یې آسانو، نو گویا کې دی سره هدایت یو سرمایه وه او دی هدایت ورکو گمراهی واغسته. لکه څنګه چې انسان بازار کې یو څیز اخلي د هغې بدله کې پیسې ورکي، نو دی په سرمایه کې هدایت ورکو او د هغې په بدله کې گمراهی واغسته. او تجارت دوه فیدې وي، یو دا چې اصل سرمایه بچ شي او دویم دا چې انسان ته فایده وشي، نفع وشي. نو دی منافقانو ته هیڅ فایده ونه شوله، بلکې الټه دومره غټ نقصان شو چې سرمایه هم د لاس نه لړه، د دنیا هم څه فایده ونه شوه او د آخرت څه فایده هم ونه شوه. دا به طور مثال دی چې دې خلکو د دنیا اغراض او هر څه هغه یې آسره کړه، خو فایده ورته هېڅ هم ونه شو، نه د دنیا او نه د آخرتو. او بیا قرآن کریم د دې یو بل مثال بیاني د دې منافقانو. په مثال سره خبره واضحه شي، اسانه شي، ذهن ته کوزه شي او هر انسان پې پوه شي. پویا او ناپویا، علم والا او انپړ او ماشوم او لوی، نارینه او زنانه، هر انسان په مثال سره ښه پوهېږي. نو قرآن کریم د منافقانو دا مذمت داسې په کامل طریقې سره کوي چې ردی مثالونه هم ذکر کوي چې ردی مثال د چا دی. فرمایي چې اولئک الذین، دا هغه کسان دي اشتروا الضلالته، چونکې مخکې نه ذکر د منافقانو را روان دی. اولئک په عربۍ کې اسم اشاره ده، په دې سره چا طرف ته اشاره کیږي. قرآن کریم هم الذین ونه وی بلکې اولئک یې وی. که هم یې ویلې نو معنا به دا چې دا هغه کسان دي. اولئک کې دا کمال دی چې کله د څه خلکو ذکر وشي او د هغې صفتونه هم ذکر شي، نو بیا په عربۍ کې اولئک راشي او مقصود دی چې دغه خلکو دغه صفتونه په ذهن کې کیږه، هغه معنا ذهن ته راوړه د دې صفتونه، او بیا وی د آیت مفهوم ته وګوره. اولئک کې قرآن کریم دې طرف ته اشاره کوي چې د منافقانو دا تمام صفتونه مه تکا، چې دا دوکه‌باز هم دي، دا فسادیان هم دي، او دی دروغ هم وي، دی مسلمانانو پر استهزام کی، او دی مؤمنانو مسلمان ته سفیح او کمعقل هم وایي. دغه خلکو ته وګوره، صرف دانه چې بس منافقانو ته ردی دا خرابې هم ذهن کې راوله. دا مونږ چې وایو که نه قرآن کریم د فصاحت او د بلاغت نه ډک کتاب دی، دا ردی هغه فصاحت دی. که هم یې ویلې وی نو دغه صفاتو طرف ته اشاره نه کېده. په اولئک کې دې ته دغه اوصاف ذهن کې کیږه، د دې دا منافقت په ذهن کې راوله، بیا ورته وګوره چې دا کم خلک دی. اولئک الذین الموصوفون بتلک الصفات، دا چې کوم صفتونه د دې مخکې بیان شو مختلف دغه خلکو. اشتروا الضلالة، دی واغستله گمراهي. اشتروا دی واغستله، یعنی په خپل مرضی او په خپل رضامندۍ باندې واغسته. دا تجارت چې کیږي، د تجارت دپاره بلا شرایط دي. نو شریعت وی چې تجارت به په رضامندۍ سره کوي، یعنی خرڅونکي او اغستونکي به مجبوره ني. خرڅونکي به په خپل مرضی باندې خرڅي، اغستونکي به په خپل مرضی سره اخلي، زور زبردستی به پکې نه وي. ترازی ویل کېږي رضامندي، دا تجارت صحیح دی. عام طور چې انسان څه اخلي نو په خپل خواهش او د مرضی او په خپل انتخاب کې، دا نه چې بازار ته راشي د سر نه شروع کړي هر څه والي. خامخا چې هر څه اخلي نو په هغې کې ځان له انتخاب کړي، او چې کوم د ده په سترګو باندې توله وي او برابر وي، د ده پکې فایده ښکاري نو هغه اخلي. دې منافقانو مو دا کفر او نفاق چې اغوستی نو دا دی باندې چا جبر او زبردستی نه راکړې، نه الله تعالی دی مجبوره کړي دي. دی دا بازار کې دا اغوستل په خپله کړي دي، دا ګمراهي دی په خپلې مرضۍ سره اغوستې ده. اشتروا الضلالة، دی واغستله ګمراهي. څوک دا نشي ویلی چې ګنې الله تعالی دی مجبوره کړي دي، نه دی په خپل اختیار سره دا ګمراهي اغوستې ده. اشتروا الضلالة،
دی واغستله گمراهی بالهدا په بدله هدایت کې. د عربی د قواعدو دا یو قیدم ده چې کله با په چا داخله شي نو هغه به سمنی پرایسي. نو دا بالهدا دا هدایت دا سمن دی، سرمایه ده او پیسې دي، او دا گمراهی چرن دا مبیعه ده، د اغستلو سیز دی. دی پیسې ورکړي نو د پیسو په ځای هدایت ورکو، او وای اغستسو سامان څه دی نو گمراهی ده. نو دا یو قسم استعاره ده. حقیقت کې هله هدایت چا تخکاری او نه گمراهی چا تخکاری، خو ترجیحات دي چې دا عقیده خپلوم او دا نه خپلوم. نو هدایت قبول نه کو، گمراهی قبول کړه، نو گویا کې دی او تجارت کو په بازار کې بالهدا په بدله هدایت کې. او بعض مفسرین حضرات وی لکه قرطبی ابو سعود چې دا اشتراو په معنا د اختارو سره یا په معنا د استحبو سره دی غوره کړه گمراهی د هدایت په ځای باندې، یا دی منتخب کړه او خوښ کړه گمراهی لره د هدایت په ځای باندې. دواړه خبرې مه هېروئ. دنیا کې خیر هم شته او شر هم شته. دنیا کې د رحمان لارم واضح ده، د شیطان لارم واضح ده. هر چاته هر څه معلوم دي. هر انسان د شیطان لاره په خپل مرضی او په اختیار سره خپلي، هر انسان د رحمان لاره په خپل مرضی او په اختیار سره خپلي. نه شیطان تا باندې زبردستی کی او نه رحمان په تا باندې زبردستی کی. کني بیا دومره دوی نظام پیدا کولو فایده څه شوه؟ الله تعالی به انسانان د فرشتو په شان نیکان پیدا کړو، بیا ضرورت څه دنیا ته؟ نه، هر انسان له الله تعالی اختیار ورکړی دی. دی په خپل اختیار سره گمراهی خوښه کړه، غوره کړه په بدله هدایت کې. نو فما ربحت تجارتهم، تجارت چې کله خلک وکړي نو خامخا ماښام کور ته سره وړي دا ګټه مې وکړه. نو آیا دی د تجارت څه ګټه وشوه؟ نو وی نه، فما ربحت تجارتهم. ربح په عربی کې نفع ته وي، فایدې ته وي، ګټې ته ویل کېږي. نو فما ربحت فایده ونه کړه، نفع ونه کړه. تجارتهم تجارت د دي، سوداګرۍ د دي، لین دین د دي. وما كانوا مهتدین، تجارت کې فایده سکے الټا سرمایم د لاس نه لړله. هغه هدایت چې راغلی و لاس له، هغه هدایت چې ردي مخې ته و حاصلول انتهایي اسانو، هغه هدایت هم د دې د لاس نه لړو. وما كانوا مهتدین، او نو دي نیغه لاره موندونکي. یا خدا چې په تجارت پوه نه شو، یا دا چې د تجارت په اصولو غریبانان نه دي پوه. د دنیا نفع څه نفع عارضي ده او لږه ده، او د آخرت هغه غټه نفع او غټه فایده پرېښوده. نو دی خو یاد په تجارت نه پوهېدلو، او یا دا چې په اصل تجارت پوه نه شو. دی خو یې که دنیا بس دنیا د هر څه هر څه دي، حالانکه دا لږه نفع وه. نو دی حق ته ونه رسېدلو. قرآن کریم دا مثالونه ولې بیانوي، دا ذکر بار بار ولیکي. دا سودا صرف منافقان نه کړي، دا به هره زمانه کې هر سړی به کوي. دا موقع به هر چا باندې راځي، دا ازمایښونه په هر چا باندې راځي. مؤمن مسلمان هم سوداګانې کوي، بعض اوقاتو د دنیا او د آخرت مقابله راشي، د حق او د باطل مقابله راشي، د خیر او د شر مقابله راشي. انسان پکې بیا انتخاب کوي چې څه به اخلمه. علی رضی الله تعالی عنہ والی شو، زخمی شو، پروت و 3 ورځې په کور کې. هغه 3 ورځو دوران کې علی رضی الله عنہ خپل زامن راوغوښتلو، چونکه علی رضی الله عنہ په ځان پوه شو چې زه بچ کېدو والا نه یم، اخرني لمحات دي. نو زامنو ته نصیحت وکړو. کنز العمال جلد نمبر 16 کې دغه نصیحتونه راغستي دي، بلا صفحات دي، اوږدې اوږدې خطبې په دغه حالت کې ورکړي دي. هغې کې یو جمله وی زوی ته، وی بچې ولا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. وی بچې د دنیا او د آخرت مقابله به راځي، یا به دنیا اخلي یا به آخرت لري. دا مقابله تا باندې به راځي په دنیا کې. نو که داسې موکراله نو دنیا خرڅه که آخرت والا. هسې نه چې آخرت خرڅ کړي او دنیا والې، دنیا سره کړي او آخرت پرېږدي چې د خیر د آخرت سره به ګورو. خلکو د سبا غم به سبا سره ګورو، منځ کې پکې شپه ده. نو دا به تا باندې دا حالات به راځي چې ته به دنیا اخلي او که نه آخرت بالې، بل آپشن به تا سره نه.
هم دغه خبره به کوي، یو فیصله به کوي. نو علی رضی الله عنه اخرنی نصیحت بچی ته دا کوي، بچی لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. دنیا خرڅ کا آخرت والا هو. ګوره داسې نه کې چې آخرت خرڅ کړي او دنیا والے. دا دواړه چې غریبانان قتل شوي دي او ظلم وسره شوی، دقه د پلار نصیحت ورته مهیته و. کني دنیا خو د یې خپله را روانه وه، هر څه ورته تیار ورکولې وله، هوي نه د پلار هغه نصیحت و آخرت به نه خرڅو. د قرآن کریم دا خبره چې بار بار کې، نو دا سوداګانې به هر زمانه کې کېږي، هر مؤمن مسلمان به دا کي، دی به وی اوسېږي به دا موقع په هر چا باندې، چا باندې د ګناه او د نیکۍ، په چا باندې د کفر او د ایمانو، په چا باندې دنیا او د آخرتو. دا حالات په هر چا باندې مختلفو شکلونو کې به راځي، مؤمن مسلمان به وی اوسېږي. مثلهم کمثل الذی، په دې آیت کې ردی مثال بیانې. قرآن کریم کې مثالونه بیان شوي دي. امام سیوطی رحمه الله تعالی الاتقان کې وی چې قرآن کریم کې 1000 امثال دي، 1000 مثالونه او د عبرت خبرې دي. مثال سره یو خبر واضح شي، آسان شي او نږدې شي. یو داسې خبره چې چا زیاته نه دی لیدلې، غایبه ده یا مخې ته نه ده راغلې، نو تا ته سړی داسې یو خبره وکړي چې هغه تا لیدلې وي او بار بارو، نو هغه ته په دې باندې قیاس کې او پوه شي. مثل په معنا د نظیر راځي. اصل کې نظیر لکه موږ دا لکه دای پلان بالکل دای کاپی ده، دا بالکل وی دغه فوټو کاپی ده، دې ته ویل نظیر. مثل اصل کې دې ته وی. او مثل نه مراد هغه خبره ده چې بار بار شوې ده، یو واقعه چې بار بار شوې ده، یو حال ده چې بار بار شوې ده، او تر دې چې هغه د خلکو په ذهن کې راسخ شوی، مضبوط شوی دی. نو بیا چې کله ته یو بله خبره چاته ښیې، نو هغه ورته باندې چې هغې ته وګوره، هغه شانتې. لکه دا انور دی، دا هر څوک بار بار ویني، او دا د هر چا په ذهن کې مضبوط شوی او راسخ شوی دی چې دا داسې او داسې دی. اوس ته یو بل څیز او مثال ورکوې په نور شي، نور ته بالکل د نور په شانتې دی. نور چونکې واضحه دی، روښانه دی، هر څوک پې پوهېږي، نو په غیر معروف چیز باندې انسان بیا پوه شي ښه د لمر په شانتې دی. یا د چا تشبیه او مثال غر سره ورکړو، نو غر هر چاته ښکاري چې دا دنګ دی او مضبوط دی، نو مثل سره خبره واضحه او اسانه شي. قرآن کریم د دې منافقانو د احوال او زندگی دا هر څه په مثال سره بیانې. مثال دا ورکي، وی فرق یو صحرا دی، میدان دی، او پای کې یو مسافر دی، او هغه باندې شپه راله، او شپه هم داسې شپه ده چې ډېره زیاته تیاره ده پکې، یعنې په دغه شپه کې داسې چې سپوږمۍ هم نشته او د ستورو رڼا هم انتهایي کمه ده. نه په داسې ځای کې بند شو، هر طرف ته تیاري تیاري دي چې انسان ته خپل لاس هم نه ښکاري. نو خطرات بیا ډېر شي، انسان بیا د خپل ځان نه هم یریږي، د خپل غیر چاپیر ماحول نم یریږي، درندگانو نم یریږي، دشمن نم یریږي. دی بڑو منی کوشش کی چې ځان ته اور بل کی. نو د اور بل کو، د اور بلول یو فایده دار چې دی گرمایش حاصلی، دویم دا چې غیر چاپیر ماحول ته ښکاره شي، دریم دا که څوک درنده راځي چې هغه ته ښکاري، بل دا که څوک دشمن چې د هغې پته ورته لګي او دی گرمایش هم حاصل کی. دا بلا فیدی د اور بلو دی. بل عام طور په عربو کې باغ زمانه کې دا یو دستور بو چې یو سړی به مسافر او نه به ځان ته اور بل کو، او اکثر په اوچت ځای باندې به اور بل کو. نو چې څومره قافلې او په دغه علاقه کې تېرېدې، نو هغوی به چې وکتل چې پلانکي ځای کې اور بلیږي، نو هر چا به ځان دغه اور ته ورسو به، نو هغه اور ته به خلک راغونډ شو. نو بیا به ډاکوان په هغه اور باندې نشو راتلی. ډاکوانو به همیشه اور نه بلو او کافرو والا به اور بلو به. نو دیو په دې سره راجمع شو. او دا مسافر د اور بل کو دې فایدو دپاره، او د ځان ګرم هم کو، ځای ورته هم ښکاره شو، او غیر چاپېر ماحول ته هم ښکاري، او دې کې ناڅاپه دغه اور مړ شي. نو بالکل ګپ اندیره شي، داسې تیاره چې وي هر څه سترګې مې بالکل کیرې بیرې شوې، څه ښکاري ورته نه، بالکل شمکور شومه. ویره دې انسان به دا وخت کې څه حالي؟
دی به څونه په یره کې پریوزي، څومره دهشت کې به دی پریوزي. وی دک کرنګې مثال د منافق دی. اوس مفسرین حضراتو دا آیتو د دوو قسمو منافقانو باره کې لګولې دی. یا خدا چې هغه منافقانو چې هغوی اول ایمان راوړی و د صدق دل نه، خو بیا وروستو مرتد شو، منافقان شو. اول ایمان راوړو خو بیا منافقان شو. نو د دې مثال هم د هغه سړي دی چې اور یې بل کو، فایدې حاصله کړه او غیر چاپیر ماحول ته ظاهر او واضح شو، لیکن د دنیا د اغراضو لپاره نفاق اختیار کو. نو چې نفاق اختیار کو نو رڼا د دین لړله، لکه څنګه چې هغه مسافر نه رڼا مړه شوه، اور مړ شو او هغه په تیاره کې پاتې شو، دا منافق هم په تیاره کې پاتې شو. یعنې د ایمان نه پس بیا ګمراهي پرې راغله. او یا مراد هغه منافق دی چې هغه د شروع نه ایمان نه دی راوړی، خو صرف په ژبه باندې په خوله باندې کلمه د اسلام ویلې ده او د ایمان ویلې ده، نور پړه کې ایمان بالکل نشته. او مؤمنانو سر ناس پاس دی، منځم کې کله کله جهاد ته پکې لړ شي، نو مؤمنانو سر ناس پاس دی، گویا کې رڼا نږدې شوې راوته. مؤمنانو سر خو رڼا شته، دم رڼا ولیده، نو دې رڼا ته نږدې دی. او لکه څنګه چې هغه مسافر په اور سره فایدې حاصلي ګرمایشو او د دشمن نه ځان بچ کولو، دې منافق هم په دې سره فایدې دنیا کې حاصلې کړې، لیکن چې مرګ پرې راغی نو په مرګ سره د انسان باطن بیا ظاهر شي. لکه د مرګ په ټیم کې بیا د خولې خبرې نه چلیږي، هلته بیا د انسان د زړه د عقیدې او د ایمان خبرې چلیږي. او ایمان خو ونه نو هغه دنیا هغه الفاظ دنیا کې پاتې شو، آخرت کې ورسره سم نشته. لکه څنګه چې هغه انسان مسافر او په دنیا کې اور بل کو فایدې حاصلولو ناسه په اور مړ شو، دک رنګ ردی منافق ا زندگی ختم شوه، د دنیا هغه فایدې ختم شوې او آخرت کې ورسره هیڅ قسم رڼا د ایمان نشته دی. نو دواړه قسم منافقانو سره د آیت مبارکه لګي. مثلهم مثال د دی، مثال د دی یا صفت د دی یا حال د دی. اسې مثل نه مراد عام مثال نی، مثل کې هغه مثال چې کې غرابت او عجیبه خبره ای، عجیبه مثال د دی، ناشنا مثال د دی، غرابت او عجیبه والی چې پکې موجود وي. د دې دا مثال څه عام مثال نه دی، دا یو عجیبه مثال دی، یو غریب مثال دی. نو مثلهم عجیبه مثال د دی، عجیبه حال د دی د دې منافقانو، کمثل الذی پشان د مثال دا سړی دی. دا کاف هم د تشبیه لپاره راځي او دا مثل هم د تشبیه لپاره راځي. مثل هم د تشبیه لپاره، کاف هم او مثل هم پشان د مثال د هغه سړی. کاف په ذریعه سره د یو ذات تشبیه ورکول کېږي، د ذات سره، او مثل کې د صفت سره تشبیه ورکول کېږي. پشان د مثال د هغه سړی استوقدا چې بل یکو نارن اور لره. استوقدا طلب الوقود ته اور بلولو په معنا د اوقد سره دی، بل یکو نارن اور لره دی په صحرا کې دی. فلما اضاءت پس هر کله چې روحانه کو دی اورو ما اغه زیله حوله چې چاپیره دنو. حول تاویدو ته ویل کی دوران ته، عربی کې د کال ته حول وایي. ولې ورته حول وي؟ دام د انسان نه تاویږي. هلکې بیا جنوري راله، بیا پلان کې دغه میاشت راله، دا تاویږي د انسان کو ته حول ویل کېږي. د اردو کې ماحول ته ماحول ولی وي، دام د انسان نه غیر چاپیری. نو حوله دا ما ځان له حول ځان له دا اردو هغه ماحول نه یادي، دا د عربی ماحول دی. نو ما ځان له او حول ځان له ما هغه زه حوله چې چاپیره دنه دی. نو ذهب الله دنه غیر چاپیر علاقه روحان شوا او ارس و تخکاری، خطر ختم شوا، یره ختم شوا، مطمئن شو او دې کې ناس په غور منشي. ذهب الله اے اطفأ الله، مړ کی الله تعالی غرنا د دی، یعنی اور د دی چې اور مړ شو نو رڼا مو سره ختم شوا. ذهب الله بوتلو الله تعالی بنورهم رڼا د دی، دلته بنارهم نه وی بنورهم وی، او مخکې نارن ذکر کړی دی. د اور د بالولو نه بعد چې کوم رڼا خورشي ته نور ویل کېږي.
نو بنورهم وی بنارهم نوی ځکه مقصود د اور نه رڼا وه، د دې مقصود خو رڼا وه، الله ترې هغه رڼا ختمه کړه. بنورهم رڼا د دې، وترکهم او پرېښود د دې لره فی ظلمات په داسې تیارو کې، وترکهم ای سیرهم الله وګرځول دې لره فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې دی نه ویني. ظلمات جمع د ظلمتون ده، ترک نور ته ظلمت ویل کېږي، نور مفرد راوړه او ظلمات جمع راوړه. د هغې وجه دا ده چې د ایمان لاره صرف او صرف یو ده، صراط مستقیم، او د کفر لارې ډېرې زیاتې دي. ظلمات جمع راغلی ده او نکیره ده، وجه دا چې دی په ډېرو زیاتو تیارو کې پاتې شو، لکه څنګه چې دغه مسافر په توره شپه کې پاتې شو، رڼا ترېنه ختمه شوه، دومره تیارې چې ګویا د تیارو پردې پرې راغلې. دارنګې دا منافق په داسې تیارو کې راغی چې د کفر او د نفاقو او د دروغو او د صفاحتو او د دوکو د لاکو په هغه تمامو او جهل مرکب په دې تمامو تیارو کې رابند شو. فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې دی نه ویني، ای لا یبصرون شیئا نه ویني دی هیڅ یو څیز لره. دومره کافي دی. دا هغه کسان دي چې د واسطه ګمراهۍ لره په بدله هدایت کې پس پیدا ونه کړه تجارت د دي او نو دی نیغه لار موندونکي. عجیبه مثال د دي په شان د مثال دا سړي دی چې بل یې کو اور لره، پس هر کله چې روحانه کو دی اور هغه ځای چې چاپېره دنو بوتلو الله تعالی رڼا د دي او پرېښود د دې لره په داسې تیارو کې چې دی نه ویني.